کم خوراک اسکا کم ذبیحه دا د الله نه ما سوا چې د بل چا په نوم باندې خصوصا په دې دربارونو کې مزارونو کې د اولیاء کرامو په مزاراتو کې چې کومه اخلی پخلی کېږي په هغې کې چې کوم ذبیحه کېږي اکثر و بیشتر په هغې کې چونکې د خلکو علم په دې باندې نه د ذبح په وخت کې هغه اکثر دا کوي دا فلانکي پیر بابا په نوم باندې فلانکي بزرګ په نوم باندې د فلانکي ولی په نوم باندې نو دې سره یو طرف ته دا شرک دی بل طرف ته هغه څیز حرام دی سورة المائدہ آیت نمبر 3 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق صدق الله العظيم دی صورت مبارکہ ابتدا کی اللہ جل شانہ د عقد او د وعدی د پاسداری د حکم نه بعد د حلال سارو اجمالی ذکر هغه فرمایل چونکہ دا خوراک اسکاک دا یو ډیر اهم او بنیادی سیز دی چې دغه خوراک اسکاک نه د انسان وینه جوړیږي د وینې نه غوښه جوړیږي د غوښې نه د غوښې او د روح نوم چې دا بدن دی دا انسان دی د دې دوانو د مجموعي نوم انسان دی نو لہذا چې کله خوراک اسکاک نجس وی ناپاک وی غلیظ وی گنده وی حرام وی نو داغي اثر په وینه باندې کیږي د ویني اثر په غوښه باندې کیږي د غوښې اثر په هغه بدن کې چې کوم روح وي په هغه روح باندې کیږي لہذا خوراک اسکاک دا د مؤمن بنده د پاره د بنیاد حیثیت لري لہذا اللہ تبارک و تعالی د حلال سزنو د حلال خوراک د حلال غوخي اجمالی ذکر اللہ جل شانہ فرمایلی چې تاسو د پاره دا ساروی دا حلال دی مگر هغه چې کم تاسو ته ولستل شي تاسو ته تلاوت کړی شي تاسو ته دغه حکم تفصیلا بیان کړی شي نو هغه اوس دا دی حرمت علیکم حرام کړی شو په تاسو باندې المیتۃ مردارا والدم او وینا ولحم الخنزیر او غخد خنزیر سور وما اهل لغیر الله به او هغه زناور چې پریویل شي چې پریویل شوی وي نوم د غیر الله والمنخنقة او چې مړ شوی وي په مری خفه کولو سره والموقوذة او چې مړ شوی وي په وشتلو سره والمتردیة او چې غورځېدلې وي د پاسنه والنطیحة او په وهلو د ښکر وما اکل السبع او چې خوړلې وي د هغې نه درنده الا ما ذکیتم مگر هغه چې تاسو ذبح کړو حرمت علیکم چې حرام کړی شوی دی په تاسو باندې اوس کم کم سیزونه حرام کړی شوی دی په هغې کې ړومبې میته مرداره یو ګډ دی یو چیلې دی یو غوا غوی وغیره چې کوم حلال څاروي دی
خودی ذبح اونکړې شو په خپل مرګ باندې طبيعي مرګ باندې یا د بیماری د وجنه دی مړ شي نو چونکې د دې هغه ذبح رانله رګونه کټ نکړې شو نو د هغه وینا په بدن کې جام شي او د انساني صحت لپاره دا طبي لحاظ سره هم چې د مهلک او مضر دی الله رب کائنات چې دا حرام او فرمایل دي تا چې دا حرام دی دا حلالي کی په صورت کې چې کوم ذبح شرعي سره داغي ذبح وکړي شي هغه حلال کړي شي هغه حلالي او کنا په خپل طبيعي مرګ باندې مرشي یا څه د بیماری د وجنه مرشي او حلال نکړي شي ذبح نکړي شي نو دا حرام دي نو حرمت علیکم المیتۃ حرام کړی شو په تاسو باندې مرداره چې یو ځل په یو ساروي کې د جون آثار ختم شي حرکت کول د ویني هغه جریان وغیرہ دا پکې ختم شي د جون آثار پکې ختم شي او دا حلال نکړي شي نو بس د مردار دی او که د جون آثار پکې وي حرکت پکې وي نو په دغه وخت کې چې کله حلال کړي شي نو دا بیا حلال دی چې کله ذبح کړي شي دا بیا حلال دی والدم او دیم نمبر باندې او فرمایل چې حرام کړی شوی دی پتا سو باندې وینا دی ویني نه کم وینا مراد دا ویني نه مراد هغه وینا چې کم او دم مسفوحا بل ذکر الله جل شانه مزید وضاحت فرمایلی دی او دمن مسفوحا هغه وینا حرام ده چې کم بهیدون کی ویني چې کم د رګونو نه روان وي هغه وینا با په دور جاهلیت کې به خلکو به دا وینا دا جمع کړه او دا به ټینګ کړه او دا به طبخي پوری ولګول او بیا به خړل الله تبارک وتعالى دا غینه مانعات فرمایل چې دا حرام دي او دغه د رګ وینا یعنی جاری وینا چې کله په کپړو باندې ولګي نو دا کپړه ور سره پلیتیږي چې کله د لاس د دې منس یعنی یوې سکه عمره یا دینه زیات وي نو بیا دې سره کپړې پلیتیږي دا مردار ده او پات شو هغه وینا چې کم جګر شو یا هغه وینا لکه د غوخي باندې چې کوم وینا لګیدلې یا موږ تاسو چې کله مثلا غوخه کټکو او د غوخي د کټکولو په دوران کې چې کم وینا زموږ تاسو په کپړو باندې لګي په بدن باندې لګي هغه نجس نه دی هغه ناپاک نه دی بلکې هغه پاکه وینا ده لہذا الله تبارک وتعالى چې کم ویني ته نجس ویل دی مردار ویل دی حرام ورته ویل دی هغه وینا ده چې کم او دم مسفوحا هغه وینا چې کم جاری وی نه ولحم الخنزير او دغه سي حرمت علیکم حرام کړی شوی دی پتا سو باندې غوخه د خنزیر د خنزیر غوخه د خنزیر بدن دغه وختو او دغه هر یو سیز دا حرام دی او دا حرام مطلق دی مکمل طور باندې دا نجس او ناپاک او حرام دی دغه وجه مفسرین کرام دا ذکر کړی چې دا یو داسې غلیظ او داسې نجس او یو داسې ګندا زناور دی چې په دکی یو دو خصلتونه خصوصیت سره داسې دي چې الله تبارک وتعالى ته ډېر زیات ناپسند دي او د دې حرمت چې موږ ته بیانېږي د دې لپاره بیانېږي چې مسلمانان دغه صفاتونه دغه قبایحونه دغه کمزوریان نه ځان بچ وساتي یو پدې کې حرص دی د حد نه زیات او د حرص الله تبارک وتعالى په نسبت باندې انتهایی مبغوض او ناپسندیده ترین سیز دی حرص او دویم پدې کې فحاشده دا یو بے حیا او بے شرم مخلوق دی دا دو صفتونه خصوصیت سره مفسرین کرامو ذکر کړی دي چې دي دو خصوصیات دي دو قبایح د وجنه قبیحتونو د وجنه الله تبارک وتعالى په نسبت باندې دا ناپسندیده ترین سیز دی لہذا د دې هر څه چې دغه حرام دی د سرمن د
وینا د غوښه هر څه حرام دی. وما اهل لغیر الله به ولحم الخنزیر کی مفسرین کرام دا هم لیکل دي چې دا دکی فحاشی او دغه دکی بے حیائی سره سره بے غیرتی دی، بے ضمیر دی، بے غیرت دی. دا یو داسې مخلوق دی چې په ده کې غیرت نشته دی. نو مفسرین کرام فرمایي چې دا داسې قباحتونه دی او داسې بد خصلتونه دی چې دا کم انسان کې چې وي نو دا انسان هم پکار دی چې مسلمان دغه قباحتونو نه ځان وساتي. د مسلمان صفت دا چې هغه همیشه حق وینا کوي، د حق د پاره مړ کیږي، د حق د پاره به جنګیږي، د حق د پاره به आवाज اوچتای، ځان کې دغه قباحتونه به نه پیدا کوي. وما اهل لغیر الله به او هغه زناور حرام کړی شوی دی په تاسو باندې چې پاغي باندې د الله نه ما سوا د بل چانوم واغشتل شي. د یو ساروی د حلال ساروی د ګډ دی چلی دا بلې داغه د ذبح کولو په وخت کې چې کله دا ویل شي دا فلانکی پیر بابا په نوم باندې، دا فلانکی بزرگ په نوم باندې، یا دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په نوم باندې، نعوذ بالله، دا ویل شي دا شرک دی. دا وما اهل لغیر الله به د الله جل شانه نه ما سوا د بل چا نوم په باندې یاد کړی شو. لہذا هر یو قربانی، هر یو صدقه خالصتا د الله رضا د پاره د الله په نوم باندې بسم الله الله اکبر، دا فلسفه او دا مقصد هم دغه دی چې د الله نه سوا د بل چا نوم پکې وانه غشتل شي. او بیا چې کله سړی قربانی وکي یا صدقه وکي نو دغه نه بعد بیا دا دعا وکړي چې یا الله دا ما استاد رضا د پاره خالص تا قربت او ستا رضا او ستا نزدېکت حاصلولو دپاره دا قربانی دا صدقه مې وکړه. د دې چې څومره ثواب دی ما ته ورسوي، دې ثواب زما مور و پلار ته ورسوي، دې ثواب پیغمبر علیه السلام ته ورسوي، دا رستو خبره ده. خو ټول نه بنیادي د قربانی ابتدا د الله تبارک وتعالی پاک نوم دپاره د الله نه ما سوا کاغه اگر چې پیغمبر په نوم باندې ولې نه، اگر چې هغه لوی نه لوی غوث قطب ابدال او بزرگ په نوم باندې ولې نه، دا د غیر الله په نوم باندې ذبیحه حرامه ده او شرک دی. کم خوراک اسکا کم ذبیحه دا د الله نه ما سوا چې د بل چا په نوم باندې خصوصا په دې دربارونو کې مزارونو کې د اولیاء کرامو په مزاراتو کې چې کومه اخلی پخلی کېږي پغې کې چې کوم ذبیحه کېږي اکثر و بیشتر پغې کې چونکو یا د خلکو علم په دې باندې نه د ذبح په وخت کې هغه اکثر دا کوي دا فلانکی پیر بابا په نوم باندې، فلانکی بزرگ په نوم باندې، د فلانکی ولی په نوم باندې. نو دې سره یو طرف ته دا شرک دی، بل طرف ته هغه څیز حرام دی. نو په داسې خوراک چې هغه چې یو سړی کوي نو په کار دې تحقیق وکړي شي او چې کوم خلک هغه کوي نو د هغې نیت معلوم کړي شي په کومه اراده باندې کوي. بظاهره باندې د یو رسم په طور باندې خو په ژبه باندې الله اکبر وایي، خو په حقیقت کې چې دا د فلانکي صاحب په نوم باندې دی، دغه په نوم باندې نظر منلی دی. نو چې کوم غیر الله په نوم باندې هغه نظر ومنلی شي هغه بیا حرام دی. وما اهل لغیر الله به الله تبارک وتعالی د هغې د حرمت چې کوم حرام زناور دی، حرام غوښې دی، حرام خوراک دی، د هغې په ضمن کې هغه هم ذکر کړی دی چې وما اهل لغیر الله به چې د کم د حلالولو په وخت کې د الله نه ما سوا د بل چا نوم په هغې باندې واخیستلی شي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك.